محترم مسلمانانو، نن چې کومه زمونږه وظیفه ده هغه د سورت یاسین وظیفه ده، او په سورت یاسین کې بیا موږ سره د اووه مبین وظیفه ده. یاد ساتئ چې سورت یاسین کې اووه مبینه دي، نو تاسو به یو پیره سورت یاسین وایئ او په هر مبین باندې به دا وظیفه وکئ. انشاءالله چې څه دعا کې الله به قبلوي. نو څوک هم چې محترمو دا وظیفه کوي نو الله پاک به هر قسمه دعاګانې قبلوي. څوک هم دا وظیفه کوي الله پاک به هر قسمه حاجتونه پوره کوي. او څوک هم محترمو د سورت یاسین د بهترین وظیفه کوي، هر قسمه مسئله به الله پاک محترمو دا ختموي. په دنیا کې څومره حل کړي در چا دنیا مسئلې دي، خو موږ خپلې مسئلې دا په سورت یاسین باندې نه حل کوو. موږ خپلې مسئلې د هغې لپاره دنیاوي خلکو لپاره ګرځو، کله یو چا پسې ګرځو، کله بل چا پسې ګرځو. چې کله مایوسه شو نو بیا راشو چې ذکر مکر والو وظیفه والو نو بیا هغه موږ شروع کړو. نو الله پاک هر څه نه. محترم مسلمانان، نن زموږ وظیفه ده د سورت یاسین د اووه مبینونو وظیفه ده. څومره علما کرام دي، داسې علما کرام چې هغوی کال او سر مدرسه کې اوسېږي او بهر روزي نه، د هغوی هم څه حاجت را پیښ شي، یا پیسو ته، یا یې څه حاجت نور وي، یا مالی مشکلات وي، یا پریشانۍ وي، تکالیف وي، نو هغوی د مدرسې طالبان را جمع کړي، په هغې باندې د سورت یاسین د اووه مبینو والا دا وظیفه صرف یو ورځو کې الله پاک د دغه پاکو خلکو دغه حاجات پوره کوي. الله پاک له مسائل ختموي. الله پاک محترمو دغه خلکو دعاګانې هم قبلوي. نو که تاسو هم دعاګانې قبلول غواړئ، دغه رنګې حاجات پوره کول غواړئ، دغه رنګې مشکلات حل کول غواړئ، په ژوند کې سکون راوستل غواړئ، بهترین ژوند غواړئ، راځئ د قرآن مجید یو سورت دی سورت یاسین چې د قرآن زړه متولی کېږي. د دې دا وظیفه د خپل د ژوند معمول ساز کو او خپل حاجات په خپل رب باندې دا پوره کو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، څومره خلکه چې وظایف ګوري، دعا تو کې الله پاکه د تمامو خلکو تمام مسلې ختم کړي، د تمامو خلکو هر قسم حاجات پوره کړي. یا الله پاک ستا بندګان یو، یا الله پاک ستا مخلوقات زموږ تمام حاجات دا پوره کړي. یا الله پاک موږ مخلوقات ته ما والا کوه، ستا مخلوقات یا الله پاک په ورکولو باندې خفه کېږي. یا الله پاک څومره ستا مخلوقات دي او څومره تا نه غواړي د خپلو خزانو نه ورکوله. یا الله پاک څوک کم محتاج ومو. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده د سورت یاسین وظیفه ده. او یاد ساتئ سورت یاسین دا د قرآن مجید زړه دی، او په زړه کې چې کومه خبره راځي دغه خبره الله پاک د پوره کوي. نو سورت یاسین وظیفه چې څوک کوي الله پاک دعاګانې قبلوي، الله پاک له مسائل ختموي، الله پاک له تمام حاجات دا ولې پوره کوي. نو که تاسو هم وایئ چې ستاسو حاجات دې پوره شي، مسایل دې ختم شي، او دغه رنګې علما کرام چې څنګه دا وظیفه کوي په طلباو باندې په خپله مو سره ناست وي، د هغې نه بعد بیا صفا هم کړي. نو مطلب دا چې صدقه هم پکې وشوله او دلته پکې وظیفه هم پکې وشوله، نو نور علی نور بهترین کار وکړي. نن چې کومه وظیفه ده محترم هغه د سورت یاسین د اووه مبینونو والا وظیفه ده. راځئ د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار زه ښیم چې په دې ترتیب باندې به تاسو د سورت یاسین دا وظیفه کوئ. اول دا چې تاسو به چارندام وکئ. چارندام به وکئ، په ښه طریقې سره به وکئ. چې کله تاسو چارندام وکړو بیا به د هغې نه بعد تاسو قرآن مجید راوالی او سورت یاسین پکې راواړوئ. کله تاسو سورت یاسین راواړو بیا به د هغې نه بعد تاسو 11 پېرې د مانځه درود شریف ووایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې دا مو ویلي. بیا به د هغې نه بعد تاسو سورت یاسین دا به شروع کړئ. خو
منډه به نه وهئ. یو پیر به تاسو سورت یاسین وایئ او چې کم ځای کې درته ځای ښیم هلته به تاسو سره دا وظیفه کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مسله ختموي. یاد ساتئ چې سورت یاسین به یو پیر ووایئ تر اخره پورې، خو چې کله ووایئ د سر نه به لږ ایښ کښېنئ. که هلکان یې، که سړي یې، که جنکۍ یې، که ښځې یې، نو د سر نه به لږ ایښ کښېنئ. چې کوم ځای کې مبین راځي نو هلته کې به دا وظیفه سره یو پیر خامخا کې. سورت یاسین دې د سر نه شروع کړي. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مخکې روانې شروع کړی دی. لومبی مبین چې کوم ځای کې راغلی دغه ځای کې به یو پیره درود ابراهیم وي، نمانځه درودو، او یو پیره به سورة الفاتحه وي، او درې پیرې به سورة الاخلاص وي، او بیا به یو پیره درود شریف وي. کله تاسو لومبی مبین ویلې په هغې هم دا وظیفه وکړه نو بیا به لاس اوچت کې دعا به وکئ. دغه رنګې په دویم مبین هم دعا وکئ، په دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او ورسره به دا وظیفه کوئ. دغه رنګې مخکې به ځي ایښ به کښېنې او په توجه باندې به تلاوت شروع کړي. دویم مبین چې کله راغلی، دویم چې کله راغلی هلته کې به یو پیره درود شریف وي، او دغه رنګې یو پیره به سورة الفاتحه او درې پیره سورة الاخلاص او بیا درود شریف. دریم مبین چې کله راشي هلته کې هم دغه وظیفه وکړي. په څلورم مبین کې هم دغه وظیفه وکړي، په پنځم کې هم دغه وظیفه وکړي، په شپږم کې هم دغه وکړي. کله چې اووم مبین راشي نو هلته کې هم درود شریف وي، یو پیر الحمد، درې پیرې قل هو دا به وي، او اخره کې درود شریف و. خو چې کله تاسو سورت یاسین ختموئ کوم چې اخري آیت دی انما امره اذا اراد ان یقول له کن فیکون، لیکن تصور وکړئ یا الله پاکه ته کن فیکون ذات دی، یا الله پاکه ستا صفت کن فیکون دی. یا الله پاکه زمونږ حاجات دا پوره کړي، زمونږ مسائل دا ختم کړي، یا الله پاکه زمونږ پریشانۍ دا ختم کړي. او دغه اخري آیت به 314 پیرې وي. دا به څو پیرې وي؟ 314 پیرې به وي. چې کله تا برابر کو 314 پیرې اخري آیت انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون برابر ده کو، بیا به د هغې نه بعد درود شریف 11 پیرې وي، لکه تا په سر کې ویلی 11 پیرې، او بیا به لاسونه اوچت کړي. یاد ساتئ چې کله هم تاسو وظیفه وکړئ، لومبي مبین کې وظیفه مو وکړله لاس به اوچت کړئ، دعا به وکړئ. په دویم مبین کې وظیفه وشوله لاس به اوچت کړئ، دعا به وکړئ. تر 7 پیرې او پکې دعاګانې وکړئ، او بیا اخره کې غټه دعا به وکړئ. چې کله تاسو اخره کې سورت یاسین ختم شو بیا هغې نه بعد د الله پاک حمد و ثنا ښه ډېره وکړه، حمد و ثنا دې وکړله، بیا د هغې نه بعد د الله پاک نه وغواړه چې څه غواړې وغواړه. انشاءالله الله پاک به تا ته هر هغه څه درکړي چې ستا په وهم و ګمان کې هم نه وي. نو کوشش محترم وکړه چې وظیفه وکړې، ډېره زیاته کمال ده، ډېره بهترینه ده. الله پاک به ستاسو دعاګانې قبلوي، الله پاک به ستاسو حاجات پوره کوي، او دغرنګې الله پاک به ستاسو مشکلات دا ختموي. نو سورت یاسین د 7 مبینونو وظیفه شوله، ډېره اسانه ده. کوشش وکړئ په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.